نن چې محترمو زمونږ کوم وظیفه ده ډیره زیاته عظیم شان او ډیره زیاته ناشنا وظیفه ده ځکه یو ډیر زیات لوی عالم او ډیر زیات پوهه سړی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم خوب کې لیدلی دی د دواړو جهانو سردار مبارک ته فرمایل چې زما دا خودلی شوې وظیفه زما امت ته ورسوه زه تا ته کومه وظیفه یم دا زما هر امتی ته ورسوه دا زما د هر امتی کور ته ورسوه چې د هر امتی په ژبه باندې دا کلمات وي زما دا وظیفه وي انشاءالله العزیز دا به نجات بیا مومي پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم دغه عالم ته محترمو په خوب کې دغه ذکر د کلمات ښودلي دي که تاسو سره وظیفه وکړئ انشاءالله العزیز الله پاک به درله کامیابي درکوي که تاسو سره وظیفه وکړه الله پاک به تاسو د ناکامۍ نه ساتي که تاسو سره وظیفه وکړه د ظلم نه د بربریت نه به تاسو په امن کې خوشحاله بهترین عظیم شانه ژوند به الله پاک درکوي که تاسو سره وظیفه وکړله د دنیا چې څومره حاجتونه دي ستاسو پوره کېږي که تاسو سره وظیفه وکړله څومره مشکلات دي دا به ختمېږي انشاءالله العزیز په ګارنټۍ سره درته وایم او دا وظیفه د مخکې شعر کې د ثواب په نیت باندې صدقه جاریه ځکه پیغمبر علیه صلات وسلام دا ورسوئ نو تاسو هم شومتیا مه کوئ همدغه وظایف دا ورسوئ نن چې کومه زموږ وظیفه ده بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم د ډیر زیات بخونکي او د ډیر زیات مهربانه رب په نوم باندې د ګواهي ورکوم د دې خبرې چې د الله پاک نه علاوه د عبادت لایق بل څوک نشته نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم د الله پاک بنده او د الله پاک رسول دی محترم مسلمانانو خویندورونو نن چې کومه زموږ وظیفه ده ډیره زیاته سپیشل او ډیره عجیبه وظیفه ده یاد ساتئ او ډیر زیات لوی عالم هغه ډیر زیات تبلیغ کې ګرځي راګرځي او ډیر زیات پوهه سړی د دواړو جهانو سردار مبارک صلی الله علیه و آله وسلم خوب کې لیدلی دی او دی فرمایي چې یو پیره نه څو پیرې ما د دواړو جهانو سردار مبارک د خوب کې لیدلی څو پیرې مې لیدلی دی وایي دا ځل چې مې ولیده وایي ما ته کونینو د جهان صلی الله علیه و آله وسلم فرمایل چې زما امت باندې ډیر زیاته سختی ده تکالیف پې دي مشکلات پې دي هر طرف ته یو غم ساز دی څو غریبانان دي چا کې څه مسله ده چا کې څه مسله ده نو همدا وظیفه دې زما هر امتي کوي انشاءالله العزیز د دنیا او د آخرت د دواړو دپاره به الله پاک دا کافي شي او بیا محترمو دغه سړي دا وظیفه مفتی تقی عثماني صاحب دامت برکاتهم العالیه کم چې د پوره پاکستان لوی او غټ مفتی دی رنګې د مفتی صاحب حلقې په شیخ الاسلام سره رابلي او بهر ممالک نه هم دبس حلقې راځي اکانوي کم چې معیشت د باغې باندې لیکچر هم دی ورکې وته او دارالعلوم کراچۍ لوی محتمم دی او د مفتی شفیع رحمت الله علیه چا چې مار په قرآن نکلی د هغه زوی دی نو د هغه ورته ووایي چې ده ته ووایه چې دی دا کلمات وښایي او پوره عالم اسلام کې دا کلمات دا ناپېښ شي او څومره چې حل کوي د دې وظیفې ذکر دې وکړي نو هغوی دا وایي چې څومره مصیبتونه دي څومره تکالیف دي څومره موجوده حالات دي الله پاک به ستاسو حالات ډېر زیات دا بهتر کړي نو راځئ محترمو دا وظیفه را سبا واورئ ډېره زیاته مختصره ده او ډېره زیاته کارآمد وظیفه ده داسې ورته وفرمایل چې تاسو به درود شریف ووایئ یو شپې درود شریف ووایئ چې کله مو وظیفه کوئ نو درود شریف هماغه ووایئ یو شپې درود شریف ووایئ 3 پیرې به سورة الفاتحه وي او 3 پیرې به سورة الاخلاص وي او دغه رنګې 314 پیرې 313 پیرې به حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل حسبنا الله ونعم الوکیل دا به وي حسبنا الله الله پاک کافي ده زموږ لپاره ونعم الوکیل ښه کارساز دی ساجي سم مسله ده د رښتې مسله ده حسبنا الله ونعم الوکیل الله پاک زموږ لپاره کافي دی د مال او دولت خبره ده حسبنا الله الله پاک زموږ لپاره کافي دی دشمن د هغه نه یره ده نو حسبنا الله ونعم الوکیل الله پاک زموږ لپاره کافي دی
دشمن زمونږ هیڅ هم نشي کولی. دغه رنګه محترمو دا وظیفه دا روزانه کول پکار دي، روزانه ځکه چې حالات دومره کړکېچن دي، دومره ګډوډ دي چې سار یو سړی مسلمان وي ماښام هسې کافر شوی، د خولې د لاسه، د پیټنو د لاسه، بدنظرۍ د لاسه. دغه رنګې ماښام مسلمان یې سار چې راځي نو بیا ایمان یې ډېر زیات ګډوډ وي. نو کوشش کول پکار یو تاسو ډېر زیات ښه خلک یې، ځکه چې یو سړی ذکر کوي، یو سړی ذکر سره مشغوله وي، دا د الله پاک نیکان خلک دي او ذاکرین خلک به په خندا خندا جنت ته ځي. نو مبارکي در کوم تاسو په ذاکرینو کې او تاسو به جنت ته ځئ انشاءالله العزیز سره زمونږه. الله پاک خوشحاله آباد ساته. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.